په دې کې ځوان را روان دی پټکې والے دی د مخ نه کپړه تاو کړی ده دا شکل راته دی بدن نه داسې آشنا آشنا ښکارېده چې د وجود ته ملکتنه دا سړی ماته آشنا ښکارېده خو مخې پټ نه مې پېژندلو چې څوک دی نو ابوبکر رضی الله تعالی چې کله امیر المؤمنین شو د مسلمانانو بادشاه شو نو د مالدار خلکو نه به زکات اخیستو بیت المال کې به جمع کوو نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي یتیمانانو غریبانانو هغې ته به یې د میاشتې وظیفه ورکوله د میاشتې وظیفه او مسافر چې به یې د بار نه راغلی هغې له به خوراک سکاک د هغې نه ورکوو داسې حالات جوړ شو چې مدینه منوره کې هغه غریب پاتې نه شو ځکه مالدارانو به زکات ورکوو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي بیا غریب نشته دی هر مالدار چې زکات وایي غریب چېرته پاتې کېږي بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و یو ورځ لاړو چې بیت المال ته یې وکتل مالونه را روان دي خلک صدقې هم راوړي زکاتونه هم راوړي بیت المال سم ډک دی د مال نه عمر رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو چې وایي کتل او چې وایي کتل غریبانانو باندې تقسیمېږي په دې هم ډېر زیات خوشحاله شو نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نګران و هغه ته یې ویې ته ماله د مدینې منورې د غریبانانو هغه لیسټ راکړه څنګه طریقه ده څنګه تقسیموي طریقه کار څنګه شروع دی هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیسټ مخې ته کېښودو په نومونه لیکلی شوي عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلانکۍ کونډه ده دومره راشن ورته د میاشتې ځي پلانکۍ یتیم دی دومره راشن ورته د میاشتې ځي ټول لیسټ چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده نوم شته دی دا ورته هم لیکلې شوي چې کونډه ده خو مخې ته ورته دا نه وي لیکلې شوي چې دې که څومره راشن تللی او څومره ورته راځي دا تفصیل نشته عمر رضی الله تعالی چې کوم د بیت المال نګران هغه یې راوغوښتو وي دا ښځه کونډه ده وي او وي نوم خو موجود دی وي او وي تاسو خو ورته څه شی لیکلی نه دی ولې د دې خو مخکې څه تفصیل نشته نه خو ورته څه لیکلي او نه ورته لیکلي دا ولې هغه ورته وي عمره مونږ امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کار باندې لیکئ د دې کونډې کار تاسو شی نه لیکئ ابوبکر ورته ویلي وي او وي دا لیسټ په خپله لیدلی وي او وي دا ښځه پېژني وي او پېژني وي ولې وایي چې دې کره راشن به لیکئ وي مونږ ته پته نشته دی خو مونږ ته حکم کړی دې کره به څه شی نه لیکئ مونږ ته پته نشته دی مونږ د هغه د حکم تابعدار یو مونږ ورکړه څه شی نه لیکو عمر رضی الله تعالی سوچ واغېستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه هغه زیاتې نه کوي او دا کونډه ښځه ده و چې د دې کره راشن مه لیکئ چې دا ولې یاره دې خبره کې څه چل شته دی ښه هسې به نه وي سبا شو تپوس یې کوم چې پلانکۍ ښځه چې د پلانکۍ ښځه را خاوني مړ دی ورسېد محلې ته حتی در دې پورې چې کور یې معلوم کړو دروازه یې وټکوله ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر وه لټ وه دروازه وټکوله دنې نه تواز شو وي څوک یې وي دروازه لکه کولاو کوي د هغې زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وي دروازه خو نه شم کولاولی ځکه زه معذوره یم دروازې له خو نه شم درتلی خو څه ویل غواړې څه کول غواړې وي زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم ته کونډه یې ته کونډه ستا خدمت له راغلی یم یاره زما خو څه ضرورت نشته دی زما څه ضرورت نشته وی کونډه خوراک سکاک راشن هغه خو تا له راځي که نه راځي وی نه ماله خو د بیت المال نه نه راځي خو ضرورت مې نشته دی وی څنګه دې ضرورت نشته وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي دوی ماله ډوډۍ راکوي دوی ماله ډوډۍ موډۍ راکوي نو زه په راشنه څه کوم دغه یوه تن یم هېڅ څوک مې نشته دی نو ځکه راشن نه اخلم نو عمر رضی الله عنه تبار نه اواز وکړو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو څه خدمت کولی شم که نور څه خدمت وکړم وی او خدمت ته ضرورت شته دی وی څه خدمت دی وی خو مې دا کوټه کچه ده نو د دې نه دا خاورې ډېرې راجوړېږي نو سار د عمل د خاورو ډکې نو دا جارو کول غواړي او بل دا دی چې معذوره یم نو پاکې اوبه راله پکار دي چې پاکې اوبه راله څوک راوړي چې هغه څکمه بیا پاکې هلته کې بعضې کویان به دا چې د هغې اوبه به ښکلې وي د څکلو به وي اکثر اوبه به نمکینې وي د څکلو به نه وي نو ما له خوږې اوبه راوړې دلته کې هغه راته کېدي نو عمر رضی الله عنه ته وویلو وی زه راورکولاومه چې درشمه چې دا منګي او د راډکمه دا ځای پاک کړمه بوډۍ ورته وایي دا یو ځوان کړي دي او هغه روزانه راځي دا کړي په انسان دی بیماري هر څه پکې راځي خو هغه چېرته رانغی نو بیا هر هلته هم راځي چې ته ورسره پکې حصه اخلي عمر رضی الله عنه فرمایل ښه دا دی عمر ابوبکر رضی الله عنه ته دې ویل چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته دې ښځې ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن نه دی مقرر کړی خو به هر حال خدمت یې دی سبا به ورله زه راشم وبه یې کړم عمر رضی الله عنه سبا راغی مونځ یې وکړو داسې لږ ټایم تېر شو دی راغی بوډۍ ته بیا دروازه وټکوله وی مورې راغلی یم چې خدمت دې وکړم وی بچې ستا نه مخکې هغه ځوان راغلی هغه کړی دی نشته ضرورت عمر رضی الله عنه بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي په درېیمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه بیا راغی بیا ورته بوډۍ وی هغه ځوان راغلی هغه خدمت کړی تللی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه کو هر څوک دی خو دې معلوم ومه ډېر الله والا سړی دی خلکو ته ځان نه ښایي په توره تیاره کې راځي او خدمت پرې وځي خو هر څوک دی خو دې زه معلوم وم ګورم چې دا څوک دی وی سیټ ته ودرېدم سهار وختي راغلم مانځه پسې لږه تیاره وه داسې سیټ ته ودرېدم وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی پټکۍ والی دی او د مخ نه کپړه تاو کړې ده وی دا شکل یې راته د بدن نه داسې اشنا اشنا ښکارېده چې د وجود ته مې لکتنه دا سړی ماته څه اشنا ښکارېده خو مخې پټه نه مې پېژندلو چې څوک دی وی چې دې کور ته را نږدې شو داسې نو پیزار یې ویستو غلې غلې را روان شو غلې پیزار یې سپیال بیخپې را روان شو وی دروازې نه چې را ورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو لاس یې وربر او په خپلې ذاته د هغې طرفه زنځیر کولاو کور ته ورننوت د کور ته ورننوت جارو یې راواغېسته ځای جارو
زه جارو کو خبرې موري چت کړی بیا هغه په لوخي کې یو ټاپکی کې هر شي چې باغې کې واچولې هغه خبرې بار ورته کړی پوری بالکل صفاک او د خبرې په ووري د خبر صفاس خاصو دغه خبرې جارو کې خامخا دوړي بل باندې پیوزي دا مې څه کوتل چې مشکل هغه استو غالي ته ورواچم لا وې ډکه کړی او راغی وبې زنانه ته کې خو دی وبې کې خو دی او د واپس روان شو چې روان شو منډه مې پسې کړه د شاغالي راټینګ کو راټینګ وکړو ما ته چې پرې دوسته کوي ما ته چې راغلی ستاده پاره راغلی ستاده پاره ځان راته خای ما ته چې نه زما مخ نشي دی ما ته چې پیجندلې مې ملګری مې نه خطا کیږي خدا خبر په یقین سره بدلم چې دا مخ دې وینم نو ملګری مې خطا شي نه نه خدا مخ دې چې یقین مې راشي چې مخ کولو هغه امیر المؤمنین او د مسلمانانو بادشاہ ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ما ته چې ابو بکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته خپل کوي ما ته چې او عمره زه ابو بکر یم دا خدمت زکوم ما ورته چې ما ته به ویلو کړم ما بکړو زما زو بکړو استاد ویل ما بکړو غلامان به غیب کړیو دا د ابو پیټه دی په خپل په کاغذ ته خور دی په سر غستې او دا پیټیو چتای نو غلامان دي نشته نو کران دي نشته مونږ بکړو کنه په خپل ولیکو بیا ابو بکر رضی الله تعالی په جړا شو چې عمره یو ذمہواری راکړه چې بس به اتکا وکنه یو ذمہواری الله کا ما ورته چې سو ما ته چې د ذمہواری راکړه چې د قیامت پر ورځ به زما پیټه ته وچتای ته چې ما ته دلته به زو چت کوم زما کوم یاد استاد ویو کې یاد غلام وکي تک شتا سره وکي خو دا ګارانټي ما راکړه د ذمہواری واخلې چې د قیامت پر ورځ به زما پیټه وچتای هغه الله تبارک وتعالى فرمایي چې ولا تزر وازره وزر اخرى یو انسان د بل انسان پیټه پر ورځ د قیامت نشي وچتولې نو کته د ذمہواری واخلې ته زو چتولې شنو راته وایا د قیامت پر ورځ به زما پیټه بیا سو وچتای ما ورته چې ابو بکر اخو ټیک صحیح ده په دې پوری کور خاله چرالي تر پیزار ولېستو پیزار دې لستو خپل به خپل روان شو غلي پیزار دې ولېستو ما ته وی چې عمره دا د یتیمانو کور دی زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانو کور دی نه کې دنه کونډه ښځه ده نو ما پیزار زه کمیستو چې زه زمونږ زلک په درزاري باندې زما زلک په تیزۍ سره زم ما پیزار وستو په کناره کړه روان شم اسې نه چې د کونډې ښځې ته زه یتیمان چرته راویښ کړم زما د خپل په دربار سره چې د یتیمانو راویښ نشي ځکه مې دغه پیزار وستو دا دې ته وایي د زړه نرمتیا دا د زړه نرمي ده د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا نرم زړه الله تبارک وتعالى ته په زړونو کې خوښ زړه دی خوښ چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي د قرآن تلاوت کوي مقبرې ته ښکاره کېږي زړه به دې په خپله نرمېږي مونږ وایو که نه هلکه زړه به ډېر زیات سخت دی دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي هلکه ګوره زړه به ډېر زیات سخت دی مونږ دې سترګې مې اوښکې نه بهېږي ویرېږه د الله نه په دې خبره باندې توبه وباسه ګناهګاري دې په دې خبره باندې الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې هغه سخت زړه دی او ته په دې فخر کوي چې زما زړه سخت دی ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کی د پیسو شمیر شروع کی د ګاډو شمیر شروع کی د بنگلو شمیر شروع کی ټول ورځ په دې باندې ستاسو تیر شي ته الله یاد نه کی قبر یاد نه کی اخرت یاد نه کی جنت یاد نه کی جهنم یاد نه کی مرګ ته نه مخ ته کیږي زړه به کم طرف نه راشي زړه سختي کې په ګناہوں سره زړه سختي کې حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي نه وروته صحابه کرام خندل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولې درکنه نوې فرمایلو ویزه چې پسه پوری کما کنه کو تاسو په هغه په ویدل کنه نو تاسو به جلا ډیر او خندا په لګو تاسو به چرته نو خندلی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ودا قبر چې ده د روزانه یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود د یو څو اوازونه کوي زه د یوازې والی کوریم زه د تیارو کوریم زه د چنجو کوریم زه د خاورو کوریم کومه راځي ځان له نیک عمل رڼا راوړي چې دلته رڼا پیدا شي کومه راځي ځان له نیک عمل بستر ته راکړي چې دلته بستر ته خور شي کومه راځي ځان له نیک عمل راوړي چې چنجو نه دی بچي نبی رسول الله صلی الله فرمایي مرګ یادوي ځان ته خبر یادوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مرګ یادوي مرګ دا د انسان مستی ختمي دا د انسان خوندونه ختمي په مستی کې رالی په ګناہونو کې رالی ځان ته مرګ را یاد ک په خپل بری داخله نرم شي دا څه کوم دا څه پسې اخته ما دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي دنیا ګټل یقینا جایز دي صحابه کرامو کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي چې په نن زمانه کې هم داسې مالدار نه داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله په غزوه تبوک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه حصے مال د خپل کور راوړل دوه حصے مال څومره ټول مال چې راغون شو دا دوه حصے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورکړ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابو بکر دا ټول مال دې کوم څه پیدا کړی دی ته مال ولې ګټي مالدار صحابه کې موجود دي ډېر مال صحابه کرام کې موجود وو او هغه زړه سخت شوی نو زړه نرم عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره مال الله تبارک وتعالى ورکړ څومره مال صحابه کرامو کې مالدار ترين صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله قبر ته براغه مقبره ته براغه کنه دومره به جړل روایتو کې راځي دا اوخ کې به پګیره باندې داسې را روانه
نو چاته نه تاسو کو وی عثمانه چې د نبی رسول الله په مجلس کې ناس دي د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاري خو چې قبرستان ته راشي په قبر بستر کې ولګي بس بیا جلا نه ودرېږي بیا جاري دا ولي عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې د آخرت په منازلو کې اول منزل دی کو دلته کامیاب شي خو وروسته کامیابي کو دلته ناکام شي وروسته ناکامه نو زه دلته چې راشم ځکه جاړم چې زما یاره زه په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم حالانکه نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي چې عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی او جواب به زه په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځن کلن ټیم دی خپل بچی ته وی ویلاړ شه او ما د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی راوله حذیفه رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله د راز خبرې کړې وي د نبی رسول الله د راز خبرې کولې او د نبی رسول الله د بعض منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نو چاته نه ویلي پلان کې منافق دی دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ بل چاته نه کوتلی ایمان حذیفه ابن یمان راوله د عمر رضی الله تعالی عنہ ویلاړو او حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي غفاله راشه او خواله راشه نو چې کله حذیفه رضی الله عنه راغی د عمر رضی الله عنه قال عمر رضی الله عنه وی اے حذیفه ستاسو د نبی علیه الصلاه والسلام یو راز دی او زه درته دا نه چې دا راز ما تخکاره کړه دا درته نه دا د نبی علیه السلام د منافقین نو خو دي نو دا درته چې ما ته ټول ذکر کا په دومره په د منافقین په غلش په لګ نظر ورواکړه د عمر نوم په کې چرته نه د منافقین په غلش کې د عمر نوم شته کله صرف هغه نظر وچراوه حذیفه ابن یمان رضی الله عنه فرمایي یا عمر خوشاله اوسه په منافقین کې ستانو نشته منافقین کې ستانو نشته عمر رضی الله تعالی جل شوی شکر الحمدلله اوس په مرګ هیڅ پروا نشته اوس په مرګ هیڅ پروا نشته کوم هغه عمر چې نبی اسلام داغه متعلق ویو وی په زمانه ورسته بل نبی راتلو نو لکان عمر نبی بسوکو عمر هغه پیغام هغه صحابي دي دومره بشارتونه وته نبی علیه الصلاه والسلام ورکړو او دا غي موجود حذیفه رضی الله عنه فرمایي حذیفه د منافقین لیست وګوره چرته د عمر نوم خو په کې نه موجود حنظله رضی الله تعالی عنہ روان دی او چغي نافق حنظله جاري او چغي وي ابو بکر رضی الله عنه فرمایي حنظله څه چغي دی راخړي سجل شوی دی یا ابو بکر منافق شو زه منافق شو ابو بکر رضی الله عنه فرمایي ولي سجل شو وی چل دا چې د نبی علیه الصلاه والسلام خواته ناس هم زړه یو شانی په چې کور ته لاړ د خزه د بچو سره کېنم زمي بل شان کې نزل کې دنیا دا خو منافقت ته چې د نبی اسلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم دا خو زه منافق یم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي حنظله دا کار خو زمام دی ته منافق او بیا زه منافق شوم نه خو زه یم د نبی اسلام په مجلس کې چې څنګه ما شان خو زه کور نه یم راځي چې نبی اسلام دلته شو چې څنګه د نبی اسلام خواته کېناست دغه حنظله بیا چې وکړه وینا فقط حنظله منافق نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حنظله ولې سجل شوی دی د الله پاک پیغمبر چې ستا خواته ناس یم کنه دا سیم چې لکه جنت او جهنم په خپل سترګو وینم د الله پاک پیغمبر چې کور ته لاړ شم د خځې د بچو سره مشغول ما سره نه شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حنظله تو چرته په لار او په کوڅه کې او په کور کې داسې شو څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتي راځي په دې کورونه په دې لار کې بس د خلکو په مخ کې سلامونه کوي بیا خو بس سلامونه کوي په لار او په کوڅو کې دا منافقت نه دی زما مجلس کې چې کوم سره هغه ضرور باور نه وي دا منافقت نه دی تاسو منافقین نه یې دومره به د هغې سره خپل ځان فکر الله زړه به زموږ زړونه سخت شوي دي موږ زړه مې سخت دی زړه دې سخت شو زړه به نرمۍ څنګه د قرآن تلاوت کوه زړه نرمېږي د قرآن په تلاوت سره ډېر یا خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه دویم مقبرې ته ځه نبي علیه الصلاه والسلام خپل عادت مبارکه ده چې جنت البقیع ته به هلته به ته نبی علیه الصلاه والسلام په قبرونو باندې ګرځېدو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي ښه دا مې پلار پروت دی دا مې مور پرته ده دا مې رور دی دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی خان دی نواب دی ملک دی او دغه پلانکې په تنتې ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی دې قبرونو ته به ګورې نو ستا هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي یاره زه به هم دې ځای له راځم یاره نن خو چې پخوا باندې تېرېږم په قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم یاره دلته خو به زما شپې راځي په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې خو به زما شپې دلته راځي نه چې پخوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم د قبرستان ته ځه زړه به دې نرمېږي ځان ته دغه ځای را یادوه مړه یې خو ډېره دنیا ده خو لږه ده پاتې کېدونکې ده نو زړه به دې نرم د الله نافرمانۍ به نه کوي په هر حال چې زړه کله نرم شو دا الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی نرم دله انسان الله ته ډېر خوښ دی سخت دله انسان نه الله نفرت کوي الله تبارک وتعالی زموږ زړونه نرم کړي په زړونه به نرمېږي څنګه یو څو خبرې مې درته وکړې د قرآن تلاوت زیات کوئ ذکر او اذکار کوئ او مقبرې ته ښکاره کېږئ روزانه مقبرې ته نشئ ته کنه په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځئ یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه د قبرونو کې ګرځه لګو او دا خپل مرګ به درته یادېږي نو زړه به دې نرم وي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین